زما رب دا عبادت ته فانتشروا فی الارض حلال رزق وګټه عبادت ته ځان نه خولې وبیوا د بچو د پاره رب وی دا د په عبادت کې لګم ته ولې پته یار ناشته د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو بوډاو سندره ویلې ډېره زمانہ ګیره جی په سندرو غانو بجانو کې سپینه کړي وا خو بیا د جنت البقیع په مقبره باندې تیرې د قبرونه ولید قبرونو ته ډېر ځای ښه مقبرو ته ډېر ځای نبی علیہ السلام فرمای اکثرو ذکر هاضم اللذات تاسو د لذاتو دفع کوونکي شی ډېر یادوي هغې ورته وي د الله رسوله څه شی دی نبی علیہ السلام مبارک ورته وي الموت دا مرګ دی مرګ ډېر ډېر یادوه ستا چې زړه کې کوم لذات پیدا کېږي ستا په زړه کې کوم راحت او خنزیرتوب پیدا کېږي هغه به د دې مرګ په وجه باندې قطع کېږي چې ته دا وایې چې بی د اجراګانو بالخانې ته روان یم لږ غونتې لذت به راته میلو شي د ډبانو بالخانې ته روان یم ما ته به لذت میلو شي زما محبوب ووې اکثرو ذکر هاضم اللذات د لذاتو دفع کوونکي شی ډېر ډېر یادوه تا ته به مرګ یادېږي ستا نه به لذات دفع کېږي تا ته به د اجراګانو بالخانې په ځای باندې محراب و منبر و مصلی یادېږي ته به بیا مسجد ته راځې خبره مې دې پورې کوله جنت البقیع مقبرې ته لاړه رحمان بابا څه ښکلې ویلي دي یو زنده چې د مرده په قبر ورشي دومره بس دی نصیحت په دې دنیا نصیحتونه پرېږدوه د منبرونو نه تا ته د کلونو نه نصیحتونه کېږي دلته وری او بار بیا اړم یې په خنزیرتوب او فاسقیت باندې الله دې معافي وکړي تاسو سره بیان اورئ نور که تاسو نه تپوس کوم بیا څه دردي نه چې څه مې ویلي دي زه اکثر دا خبره کوم ویم دوه کومه درېیمه نه کوم د هغې وجه دا ده چې تاسو ته څه یاد دي که نه و هغه شی نشته جي بس په یو غوږ اورم په بلې خبره مې دې پورې کوله جنت البقیع په مقبره کې ودرېده ګیره یې داسې کړه چې ربه زما ټول اعضا ستا خلاف استعمال شو زما جبا پسندرو کې تته شوا زما ګیره پسندرو گانو بجانو کې رب سپینه شوا زما وجود په گانو بجانو کې چپړ شو رب زما اعضاو په گانو بجانو کې کار پرېښوده زما غوږونو په گانو بجانو کې کار پرېښوده زما قوت باصرې زما لیدل زما سترګو کار پرېښودو ربه ما ته معافي وکړه چاله چې به ته وایي روک شه فاسقه ټول عمر د ګانې بجانې ویلي دي اوس چې سپینګیرې شوې رالې ګرځېده به یو در پسې به ګرځېده چې ربه ما خو ټول عمر ستا خلاف کړي دي ربه ټول عمر مې ستا مخالفت کړی دی زه یم هغه هم څه ژبه چې ګانې بجانې پې ویلې کېږي لعنت ویم په داسې ژبو باندې چې هغه ګانې بجانې وي او لعنت ویم په داسې غوږونو باندې چې هغه ګانې بجانې اوري ته دلته بار الله دې معافي وکړي پخوا خلکو حیا وه اوس چې په دې لاره ځي او مولي صاحب پټکي والا وویني رنګټونو والا وله زور نورم ورکړي پتاسې له زور نورم ورکړي جي الله دې معافي وکړي دویم شرم پکار دی دیله اول خو دکاندارانو ته زما اعلان دی دا خبره د منبر نه یاد ساتئ کم سړي چې مخې ته رنګټونو والا کینولي دي الکه دا کمپیوټر والا کینولي دي دا لرې کې دا قطع کې دا ته ځکه ویم کېدای شي چې تا الله د دې په وجه د عذاب نه وساتي ته خو د خدای په قهر اورېدلی که نه د حلال رزق طلب کوې اگر که سختی پکې ده زما رب دا عبادت ته فانتشروا فی الارض حلال رزق وګټه عبادت ته ځان نه خولې وبیوه د بچو د پاره رب وی دا د په عبادت کې لګم ته ولې پته یاره ناست دی